بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته صدق الله العظيم عزتمند محترمو نن ز تاسو ته د یو ډیر اهم پیغام هغه د نن ورځ یعنی 12 ربیع الاول د پیغام په حواله سره حاضر شوی ما یقیني طور سره دا پیغام یو داسې اهم پیغام دی چې نن امت مسلمه ته د دې سيزونو ضرورت دی حضور صلی الله علیه وسلم د ولادت با سعادت دا ورځ یقیني طور سره د ټول کائنات او د ټول دنیا د هر یو ورځ نه زیات قیمتي محترمه معززه او مکرمه ورځ وه دا هغه ورځ وه چې دنیا ته د تیارو په مقابله کې رڼا ملو شوله د ظلم په مقابله کې انصاف ملو شو او د جبر په مقابله کې عدل ملو شو د هغه ورځ وه چې په دې ورځ باندې د کائنات تورې تیارې په نورونده کې روشنایانو کې بدلې شوې او یقیني طور سره د هغه ورځ وه په کومې ورځ باندې چې فخر رسل امام انبیاء قائد المرسلين محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فخر کائنات هغه دنیا ته تشریف راوړ دا هغه ورځ وه چې د دې ورځې په مقابله کې د دنیا یوه ورځ هم عظیمه نشي کېدلی یوه ورځ هم محترمه نشي کېدلی دومره ښایسته مبارکه معظمه معززه ورځ خو آیا د 12 ربیع الاول دا ورځ د حضور د ولادت ورځ واو کنه وا په دې باره کې د روایاتو اختلاف دی بعض محدثینو 12 ربیع الاول د ولادت ورځ یاد کړې ده خو بعضو یکم ربیع الاول بعضو 3 ربیع الاول بعضو 7 بعضو 9 ربیع الاول جبکہ د حضور صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د رحلت فرماولو صرف او صرف 12 ربیع الاول دی د دې د وجه نه په دې ورځ باندې جشن عید میلاد النبی مناول آیا دا د انصاف مطابق دی کنه دی اسلام د ولادت د مناولو تصور ورکی کنه ورکی اسلام یو داسې مذهب انصاف دی چې په دې کې د رسمیات او د رواجونو هیڅ قسمه ځای نشته اسلام کې د ولادت د مناولو تصور نشته د حضور صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه بعد حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم 63 سال په دې دنیا کې زندگی وا په 63 سال کې حضور چرته هم د خپل ولادت د مناولو نه اعلان کړی دی نه خبره کړې ده بیا د حضور د رحلت د فرماولو نه بعد په دې دنیا باندې 90 سال پورې حضرات صحابه کرام موجود وو 90 سال پورې یو صحابي هم د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د ولادت جشن نه دی منو کړی ځکه چې اسلام د ولادت د مناولو د برډے د مناولو د ولادت د ورځې د جشن کولو هغه تصور نه دی راوړی بلکې اسلام د دې رسمیاتو خلاف یو आवाज اوچت کړی دی
هغه رسمیات، هغه عقاید او هغه نظریات چې هغه د اسلام د منشا او د اسلام د مقصد خلافي، اسلام هغې ته لته ورکړې ده. د ولادت تصور د کم ځای نه راغلی؟ عزتمندو، د حضرت عیسی علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام د ولادت نه تقریبا 300 یا 400 کاله بعد یو بادشاه راغی او هغه د حضرت عیسی علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام د ورځې چې په کومې ورځې باندې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام پیدا شوی و، د هغې ورځې د مناولو اراده وکړله او یو محفل منعقد کړ. د دې محفل غرض او مقصد څه و؟ د دې غرض او مقصد دا و چې په دغه ورځ باندې به مونږ د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام تعلیمات هغه دنیا ته ښایو، د هغې تعلیماتو آبیاري به کوو، دغه هغه تعلیمات به چې دی نو محفلونه او مجلسونه منعقد کوو او هغه تعلیماتو د احیا دپاره، د هغې د ژوندی کېدو دپاره به یو لاره اختیارو. نو دا تصور د هلته نه راووته او دا په دې بنیاد باندې راغی چې د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام د تعلیماتو او د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام د هغې اخلاقو، د هغه کردار، د هغه سیرت هغه په محفلونو کې، په مجلسونو کې بیان کړلی شي او هغه سیرت او کردار او هغه اعمال او هغه اقوال په هغې باندې عمل شروع شي. دا صرف په دې بنیاد باندې د دې آغاز وشو. بیا رفته رفته په دې کې چې دی نو چینج راتله تر دې پورې چې 25 دسمبر دا چې دی نو عیسایانو ځان ته د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام د ولادت یو موقع وګرځوله او په دغه ورځ باندې د کرسمس یعنی د اختر د خوشحالۍ او د عید یو تصور ورندکې پیش کړ چې په دغه ورځ به زمونږ اختري، زمونږ به عیدي او په دغه ورځ به خوشحالي او نعوذ بالله مری کرسمس دغه شانتې عجیبه الفاظ چې دی نو هغه اختیار کړل. عزتمندو، دا د عیسایانو نه راوتی یو کلچر نن د اسلام او د مسلمان په کور کې رادن نشو. د دې د وجې نه د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام د ولادت د مناولو تصور هم اسلام منافي دی. اسلام د داسې عقیدې او د داسې نظریې خلاف دی او عیسایانو چې کوم یو څیز اختیار کړی هغه څیز نن د اسلام په کور کې رادن نشي. د دې د وجې نه دا د دنیا په تاریخ کې لیکل شوي الفاظ دي چې د حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرام چې د هغې د حضور په یو حکم باندې خپل سرونه په تلو کې پیش کړ او حضور صلی الله علیه وسلم ته وی اے محمد عربي صلی الله علیه وسلم که ته مونږ ته ووایې چې د دې دریاب منځ کې ورټوپ کا، د دې سمندر منځ کې ورشه، مونږ به سوچ ونه کړو. که ته مونږ ته ووایې چې د غر نه راټوپ کا، مونږ به سوچ ونه کړو. مونږ به ستا په خولې باندې بغیر د سوچ، بغیر د سمجھ نه هغه کار وکړو چې کوم کار تا ماته حکم کړی دی. هغه حضرات صحابه کرامو چېرته هم د یوم میلاد، د یوم ولادت النبی صلی الله علیه وسلم جشن نه دی منو کړی. نو نن اسلام او مسلمان ولې مناوي؟ د دې د وجې نه د ولادت دا تصور یو خدا چې دا یقیني تاریخ نه دی، بل دا چې په دغه ورځ باندې حضور صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت فرمایلی دی. نو د دې د وجې نه که نیمه ورځ مونږ جشن مناوو نو پکار ده چې نیمه ورځ بیا غم وفات مناوو.
غم وفات النبی صلی الله علیه وسلم منو. خدا سے نه دا اسلام د رسمیاتو نه بالاتر یو مذهب دی. اسلام صرف او صرف د دې خبره حکم ورکوي چې تا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه طریقه خولې ده هغه طریقه فالو کا. او طریقه صدا چې حضور صلی الله علیه وسلم 40 کاله پورې د مکې مکرمې په هغه ځمکه باندې ناست دی، ولاړ دی، ګرځي، منډې وهي، لوبې کوي، هر یو کار کوي، خو د دې باوجود حضور صلی الله علیه وسلم 40 کالو پورې د صادق او د امین لقب راخیسته دی. هغه محمد رسول الله 40 کاله پورې خپل سیرت او د کردار نه د مکې خلق ګرویده که. د هغې نه بعد 23 سال پورې په مکې مکرمې کې هغه د دعوت و تبلیغ احیا وکړله. هغه د لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله تفلحون هغه عملی کردار ادا که او هغه د خلقو دپاره د انصاف بول بالا که، د خلقو دپاره د یتیمانو په سرونو باندې د شفقت لاس کې خود د بیواو د پاره چې دینو لارې کولو کې د مظلوم د پاره आवाज اوچت که او هغه رحمت للعالمین د خپل سیرت او د کردار نه دنیا ته اوخولله. او ماشاءالله صرف 23 سال عرصه کې په هغه مکې او په مدینه باندې بلکې په پورا عرب باندې یو داسې نظام حکومت قایم که چې هغې ته خلافت مدینه ویلې کېږي، هغې ته خلافت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې کېږي. یو داسې نظام قایم که، یو داسې خلافت قایم که، یو داسې حکومت قایم که چې داسې حکومت د دنیا په یو ګوټ باندې نشي قایمېدلی. نو اسلام ما او تا ته حکم څه کوي؟ ما او تا ته اسلام وایي چې ته د حضور سیرت اختیار کا، د حضور سنت اختیار کا. د حضور په محفلونو کې نن موسیقي کیږي، نن ښځه او سړی په یو ځای کینی، دا د اسلام مزاج دی. اسلام مزاج دا نه دی عزتمندو. کم مذهب د احیا دپاره چې حضور 23 سال محنت کړی دی او د کم مذهب د احیا دپاره چې حضور صلی الله علیه وسلم توره په لاس کې اوچته کړې ده، هغه مذهب نن د خپو لاندې میټاویږي. نعوذ بالله. د دغه مذهب د احیا دپاره د دې د ژوندي کېدو دپاره کوشش پکار دی، بلکې د دې کوشش څه دی چې د حضور سیرت او سنت اختیار کو، د حضور کردار اختیار کو، د حضور اقوالو باندې عمل کو. دا محفلونو نه موږ ته څه ملو شو؟ تر اوسه پورې یو کس هم د حضور د محفل نه راپاسېدلی دی د سیرت د دې 12 ربیع الاول د دې محفل نه چې د دې کې د حضور صلی الله علیه وسلم د سیرت او د کردار د بیانولو پکار دی. د هغې محفل نه چې یو کس راپاسي هغه ته پکار څه دي؟ هغه ته پکار دا دي چې هغه په تیر ژوند باندې خپیمانه شي او راتلونکی ژوند د حضور په یو طریقې او په یو سنت باندې قربان وګرځي. نو داسې محفل پکار دی، یو داسې سیرت پکار دی، یو داسې عمل پکار دی. نو هله به زمونږ د محفلونه د میلاد دا به ښایسته شي، هله به مونږ ووایو چې واقعي د حضور صلی الله علیه وسلم په هغه اقوالو او په اعمالو باندې عمل شروع شو. عزتمندو، زه په آخر کې یو نصیحت کوم چې انشاءالله نیکسټ ویډیو به د حضور د سیرت په حوالې سره یو ډېر اهم معلومات در کوم چې نن زمونږ د مسلمانانو حالت زار څه دی د حضور د سیرت مطابق. خو به هر حال نن تاسو ته زه دا وایم چې د حضور صلی الله علیه وسلم سیرت او سنت مونږ پریښي دي. صرف د ګډېدلو ته نعوذ بالله مونږ خوشحالي وایو، صرف موسیقي ته خوشحالي وایو، په دې محفلونو کې مونږ منځونه پرېږدو، په دې کې مونږ بدکارۍ، بد عملۍ، بد اقوالۍ کوو. نعوذ بالله. دا هرگز د حضور سنت نه دی، دا هرگز د حضور دین نه دی. د حضور دین هغه دی چې کوم حضور خپله بیان کړی دی او د حضور دین قرآن او حدیث دی. یقیني طور سره قرآن او حدیث زمونږ دپاره د رهتې دنیا دپاره عملي نمونه ده. وآخر دعوانا الحمد لله رب